أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقصيرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والآخرة إنك على كل شيء قدير. الحمد لله دیر کئی بابرکتا مجلس کی ناسو یو طرف تا رمضان المبارک کے وطیش کے ورزی دی اور بل طرف تا دا اللہ قبول کے ناسو اور درین اللہ پاک تعزیر کتاب ختم استاس دوران دیوشو دا دریوانا برکتنا یوزے دیوزی حدی کے ناسو حدیث شریف کے رابطے دی علم ختم القرآن دعوت المقتدار کم مجلس کی جو قرآن مجید ختم کی ہم مجلس کے اللہ پاک کا مسلمان دعا کرنے فرمائی مگر کول دیر محتاج دیر گناہگاری دیر ضرورتمندی اور زمان دیر حاجات کی اللہ کا بعض دنیا اور بعض آخرت اور زمان دا یقین دے چې دا حاجات بغیر دا اللہ نعلاوہ پر اس کو کچھ پورا کرے پدی مجلس کی چې موږ الله پاک دا کم ضرورتونه خپل واړو د دنیا کې د آخرتي الله پاک په زموږ د حاجات او د ضرورتونه پورا کوي پدی مقام میں استاد شوڑان دے زوسر سے خبر عرش کو یو دو قرآن مجید مبارک اور دیم نمبر ممکنہ سا احمال کو روجی نشو تلاوتون کو تحجدون کو نفلون کو تراویح کو پدی کے منقسم میں روی پھر خدا خبر بتا سو دوران دیکھو اور دریم نمبر در رمضان مبارک قیمتی میاش زمین پوتو دا تلو والا دا ختمدو والا دا مونگ پدی کی کمی ہو جیسے عمد پکار دے چاگا زمین دا بخانے سبب ہو کرتی صرف دادرے خبر احساس چھوڑا لیا رہا ہے تو قرآن مجید اور رمضان مبارک دے اوپر سرڈے دور تعلق اور ربط دے اور حدیث کی راغلی دی کہ قرآن مجید اور روجبہ دخل صاحب دخل مالک دپارا سپارش گئی اور دلیدوار سپارش میں اللہ پاک قبلئی روجبہ روجدار دپارا سپارش گئی قرآن مجید کا لخبر وجود کے لپارا سپارش گئی اور دلی دوارو دا سپارش میں اللہ پاک پخبر دربار کے قبلئی ساشوران کے پر تراؤل کے قائد سے تو قرآن مجید تلاوت کرو اور یقینت کا قرآن مجید تلاوت چکلا پسہی طرز باندے پسہی رحیہ باندے پسہی آواز باندے اکڑنے شی تو پدی قرآن مجید کے اللہ پاک جو کشش خولے دے پدی کے اللہ پاک جو جسے طاقت خولے دے پدی کے اللہ پاک جو جسے اعجاز خولے دے چیزا سڑکڑی رمضان کئی سڑے ہوئی سے قرآن مجید دی وائلو تا ولار میں اوریدے بنا اور تو قرآن مجید دی وائنانا دی اوریدونا سڑے بڑی گئے دا قرآن مجید کے اقبل اعجاز دے دا قرآن مجید کے اقبل بوڑی زدہ چپاگی کے اللہ پاک دا اثر اچھوت دے ابراہیم علیہ السلام پیوزندل کے گڑی وزیر سر
هیڅوک نشته، خوش ځنګل دی. یوازې ابراهیم علیه السلام په دغه ځنګل کې دی، غړي بجې ځان نڅا کوي او ابراهیم علیه السلام په دې ځنګل کې په یو ګټه باندې ناست دی، د الله ذکر کوي. دیکھیے ناڅاپه د لاندې د یو تنګي له طرف نه یو ناشنا سړی راوخوت چې هغه سړی ابراهیم علیه السلام نه پېژانده. راروان و هغه سړی راروان و، بر راروان و، د ابراهیم علیه السلام خواله راغی او بیا ابراهیم علیه السلام ته مخامخ په یو ګډه باندې کېناست او د الله پاک څه صفات یې شروع کړو. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والکبریاء والجبروت. دا صفات د الله تعالی شروع کړو. ځان نه یا شو دی دغه مېلمه چې کله دا کلمات وویلې د ابراهیم علیه السلام ته ډېر خوند ورکړ، ډېره مزه یې ورکړه او ډېر خوشحاله شوې، ځکه په دې کلماتو کې د ابراهیم علیه السلام د رب صفتونه د ابراهیم علیه السلام چې دغه سړي نه دا کلمات واورېدو نو دغه سړي ته یې وویل لکه وروره دا کلمات بیا ووایه. هغه سړي ورته وویل چې دا یوه پېره خو دا کلمات په خپل شوق به ووایي او اوس ته ماته وایې چې ووایې نو دا پېره ستا دپاره نو ته به ما له څه راکړې چې ووایې. ابراهیم علیه السلام یو ساعت سوچ وکړو او د سوچ نه وروسته هغه سړي ته وویل چې زما سره ورور څه نشته، خو د ګړو بېزو دا کنډک دی او دا ساتم، نو دا کنډک به درله اوس نیم درکړمه خو دا کلمات بیا ووایه. بیا هغه سړي ویل ډېره ښه ده چې نیم کنډک ته ماله راکړې نو زه به بیا ووایم سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والکبریاء والجبروت. هغه سړي بیا وویل. ابراهیم علیه السلام نور په شوق کې راغی، نوره مزه یې ونه ورکړه او دې سړي ته ویل چې دا کلمات بیا ووایه. هغه ویل دا پېره به څه راکړې چې ووایې. ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې دا کم نیم کنډک زما سره پاتې دی دا به تا رادا کړم خو بیا ووایه. هغه ویل ډېره ښه ده سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والکبریاء والجبروت. ابراهیم علیه السلام نے نوره مزه ورکړه، نور شوق یې راغی. نو هغه سړي ته ویل ته یې لکه بیا ووایه. هغه یې ستا سره خو نور څه نشته، دغه د ګړو بېزو دا کنډک د سره هغه د په دوه پېرې باندې ما واغسته نو چې دا پېره په ما باندې اوس به څه راکړې، ستا سره خو سجدې نه وکړو. ابراهیم علیه السلام یو ساعت یې سوچ وکړو او د سوچ نه وروسته سر راټول کړ. دغه سړي ته یې وویل چې زما سره خو نور څه نشته، خو دا کوم کنډک چې مې تا نه په دوه پېرې درکړ د دې کنډک دپاره یو شپږ ساتونکی پکار دی، نوکر پکار دی. زه اوس ما د دې ګړو بېزو مې د کنډک نوکر یې به خو بیا یې ووایم. نو هغه مې ډېره ښه ده سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والکبریاء والجبروت. چې کله په دې پېره ووایي هغه ابراهیم علیه السلام ورته بیا رابنډې کړې دې سړي ته وی اوس د ستا نوکر یم، ته چې ما ته څه حکم کې هغه به زمونه، ما ته اوس څه اړه کې هغه به زمونه غواړه. هغه سړي ابراهیم علیه السلام راولي ځان ته رانږدې کړ، ځان پورې جوړ کړو او بیا یې ابراهیم علیه السلام ته وویل چې دا خپل کنډک د سنبال که زه ستا کنډک نه یم برابر، ستا کنډک ډاله به زه زه د الله د طرف ته یو فرشته راغلی یم په انساني شکل کې. الله پاک ماته وایي چې ته ورشه او زما د خلیل په مخ کې زما نومي بیان کړه په دې الفاظو باندې چې زما خلیل زما د لویي څومره قیمت لګوي، څومره لارې لګوي. نو ته کامیاب شې په دغه امتحان کې، تا د الله پاک د لویي لوی قیمت ولګاو، د هغې د لوی قیمت ولګاو، کنډک بېزي دې پرې ورکړې، ځان دې ورنه نوکر کړ. ته په امتحان کې کامیاب شې، کنډک دې ځان سره سنبال وساته او زه درته لاړم. دا د ډېرو سوچ یوه خبره ده. ابراهیم علیه السلام په مخ کې دغه مېلمه دا الله صفت په دغه مختصره څو جملو کې کوي سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والکبریاء والجبروت. او ابراهیم علیه السلام په هغې باندې ثابت کنډک ورکوي
او ذات دا سړی دا وکړ کوي د چې قرآن شریف یو سړی د اول نه تر اخره پورې وایي دا ټول د الله تعالی صفات دي د الله تعالی لوی ده د الله تعالی عظمت ده چې د ټول قرآن په سوره کې دا سوچ یو مقام دی چې ابراهیم علیه السلام په دغه دوه دریو جملو باندې دا الله د دې لوی دومره ریټ لګوي د چې قرآن مجید یو سړی د اول نه تر اخره پورې وایي د دې به څومره ریټي د دې به څومره داوي د دې به څومره قیمتي دا ناپاک کارونه د الله په نسبت باندې چې دا به څومره یې د دې وجه د قرآن مجید ډېر لوی شي ما تاسو ته یو بل خبره من پر دنیا کې دا منځونه ولې دا روټي ولې نشي څنګه برداشت کوو لږه برداشت کوو سختي برداشت کوو او بیا د ورځ ثابت او کارونو کو بیا د شپې را د قلیان صاحبان ورانه په ټوټو شاته ولاړو قرآن اورو په دې مختصر ویل په دې وشو د پښمنۍ له پاسو پښمنۍ په کې لازیاتی نو وخت په دې سمې دا د سوچ یو خبره ده په دې خبره سوچ پکار دی یو سړی چې کله یو کار کوي نو دا کار د وخت کې دا کار د پیدې څخه سوچ کړی هغه پیدا د په ځای کې راوستي دا پیدې د پاره دا کار کوي مثال په تور باندې زمیدار خلک یو زمیدار د ژوند د غنمو روغې دانې رواني بوجې رواني داسې دانې چې هغه د جنت د وړو کولو دانې صفا دانې رواني او ځمکې ته اتاوي کې وایي کله ټولې وټولې دانې باندې باندې د کار په وخت په ظاهر کې دا زمیدار نه وایي شوی ارکه دا بورې د غنمو دا دانې دا جنت د تورې نوې جوړ کړل دی او په کار باندې راغلی دا خو تاسو نه کار کوي خاص په خاص دې کار دې په ټولې ډول واسطه دا خو راوړنه ته وسته خدا زمیندار چې دا کار کوي نو په دې کې رده یو غرض دی یو مطلب د پاره دا کار کوي چې څه خدا باندې ولم په نسبت کې خدا دې د پاره نوما چې دې له سوال ته ونه راټول شي هغه ته ونه وکړل ډول شي پاره کې وګړ وګه پیدا شي او مال باندې د نورو د اړین سوچ زیات دانی کوي دې د پاره د زمیندار دا کار کوي هر یو کار کې زموږ یو مقصد دی یو دکاندار چې کله دکانداری کوي نو دې په دکان کې پیسې باندې کړي دي سره دی ناس دې د پاره ناس ته چې یو شی ما 50 روپۍ راوړ دې په 200 خرڅ کړ 2 روپۍ په دې کې وګټاو بل یو شی په 100 روپۍ راوړ دې هغه 500 سره خرڅ کړ 10 روپۍ په دې کې وګټاو په دې طریقې سره زموږ دکانداری به کامیابی او د سرمایه په ځای راځي یو غرض یې پدې اوس موږ چې دا کارونه کوو په دې چې موږ سوچ کړل چې موږ دا روټي ولې نسو موږ دا منځونه ولې کوو موږ دا تلاوتونه ولې کوو موږ د شپې د پښمنۍ ولې پاسو دا تکلیفونه موږ ولې برداشت کوو په دې کې موږ څه پیسې اصل کې موږ په یو غاړي کې سوال دی په یو غاړي کې سوال دی او دا غاړه همیشه روان دی او دې کې دا هغه زموږ د ژوندۍ بس ته زموږ د ژوندۍ غاړه دا غاړه کته ودې روان دی رفتار کوي کته ویخه دی روان دی رفتار کوي کته په کور کې دی روان دی رفتار کوي کته په مسافرۍ کې دی روان دی رفتار کوي کستا وړي دی روان دی رفتار کوي کستا بوزي دی روان دی رفتار کوي کته خوشاله دی روان دی رفتار کوي کته خپای دی روان دی رفتار کوي کته د ګناه کار کې دا غاړه روان دی رفتار کوي کته د نیکی کار کې دا غاړه روان دی رفتار کوي دا غاړه ولې زموږ د ژوندۍ غاړه روان دی همیشه یو سیګنټ چې کله وځي زموږ د ژوندۍ نه یو سیګنټ کټکیږي یو ګنټه چې کله وځي زموږ د ژوندۍ نه یو ګنټه کټکیږي اورس چې کله وځي اته چې کله وځي بیا چې کله وځي کاټ چې کله وځي زموږ د ژوند نه دا کټکیږي او دا سلسله روانه ده سرور دا کټکیږي اخیری د څه وخت راشي چې زموږ لپاره کوم ژوندۍ نه کړی شوی و هغه ژوندۍ به اخیری حد ته ورسي یو منټ په زموږ د ژوند پاتې نور به ختم شي او دا اخیری منټ کې به زموږ د شي کډلې روانه شي د ایک نمبر روانه شي او پس بار له راځي بس موږ بیا سره ختم بشي خبره
دا ټول ته دا چې کو موږ دغه سفر لپاره یو سړی چې کله مسافرې لذي د مسافرې د ټول مخکې هغه ځان له خپل بستر برابر کړي خپل جامې برابر کړي خپل د ضرورت سامان برابر کړي په خپل جیب کې ځان له پیسې برابر کړي او کېږي یاره سفر نه زم دا پیسې به زما پکارېږي دلته چې موږ په یو سفر باندې روان یو موږ په یو ګاډي کې سفر کوو او دغه ګاډي کې سفر کې موږ ته ضرورت دی د پیسو موږ ته ضرورت دی د سامان موږ ته ضرورت دی د جامو موږ ته ضرورت دی د بسترې موږ ته ضرورت دی د پیزار دا روجي چې موږ نسو دا تلاوتونه چې موږ کوو دا موضوعونه چې موږ کوو دا پېشمني چې موږ پاسو دا ټول دا تراویح چې موږ کوو دا ټول چې موږ کوو دا کارونه دا د دې لپاره کوو چې په دې بس کې قبول سواری وو چې په دې کې موږ ځان په دې جیب کې څه توخه ځان سره وایو چې دا زموږ په کار باندې راځي بیا دې لپاره دا کار وایو علماء لیکلي وایي د هر یو سړي د سر د پاسه د غرب فرشته روانه ده د هر یو سړي د سر د پاسه د غرب فرشته روانه ده ته چې هر ځای که ته وګورې د غرب دا فرشته ستا په سر د پاسه ولاړه ده که تلویزیون دا ولاړه ده که ته په کور کې دا ولاړه ده که ته په جومات کې دا ولاړه ده که ته په بازار کې ستا په سر د پاسه ولاړه ده او دغه فرشته هر ټیم د الله پاک اعلان ته وګورئ چې الله کله ماته اعلان کوي چې دې بنده نه ساواله بس الله به الله چې کله اعلان کوي فرشته ته ساته والا الله پاک هغه فرشته باندې بنده نه ساله او دا بنده به وګوري د دې وجه علماء وایي یو سړي په ځان ته پیاله ډکه کړي د روزه باندې په ټایم کې مساله دا پیاله ډکه کړي دا او په دې سوري ځای کې دغه تا ورکړي دا پیاله نه څوټه کړه د زمکه نه څوټه کړي دا خدای ته اعلان رسولي دا الله د طرف نه فرشته ته امر وشو چې ساته والا دا فرشته دومره دا کار ته نه کوي چې ته دې پیالې د چینه ګوټوي دا راکام ته نه کوي دا پیاله دا څوټه کړي د زمکه نه خدای ته نه ته پاتې خدای رسول ته نه سپاتې خو هغه ته نه وشي ساته والا نو دا فرشته خپل کار کې ستاسو ساحري او دا ګوټ دې چې له تنشي کوله نه مسله طریقه ته ستاسو ځاوتري او ستاسو مسافر فرشته ټول دا کار دا فرشته ته نه کوي یو سړی وای هغه په وړای جوړ کړی کته په پرېټ کې په مول کې به لمن کړی راغستې په خپل خلې راوړي راځه کړی نه د پرېټ خدای ته ویل رسولي نه فرشته ته الله د بر نه حکم کوي چې ساته والا دا فرشته دومره انتظار کوي چې ورې لگا سړی خدا وړې وړې تیرې کی دارمان خدا ولګ خپل خط پکې لگا نه دې ته ګوري ساده علي اقا وړې مسله پاتې بس یو سره مې ساده تورم پروژه دی ته شي او ورته باندې په ټیم کې به ځان ته یک شربت خولې او چې کله بام وای دیو د شربت دا ګلاس رواني خوري ته ویلاني رسوله فرشتي ته الله حکم کوي چې ساته والا فرشتہ خپل کار کوي دې ته نو ګوري چې ورګه دا بندر دی ګلاس نه یو ګوت کې را باندې لګشي دې ته نو ګوري خپل ګلاس مساره خطر دی سره وسا فرشتہ دې ته ورتاي یو سړی وای ګاډي ته یو خپل څه کړی یو خپل کته بس وکړي فرشتے ته الله حکم دي ساته والا بس ثابت په الله فرشتہ علي لا سره وخت سره پر راځي دې ته نو ګوري دا فرشتہ چورې نه ولې ګاډي ته وګوري په دې څه خو کیږي کنه سم شي نه بیا وته سوال دې ته نو ګوري صاحب سره یو سره وګړي دې ډیر کار ته په دې وجه ډیر ورکوړل دي نشپی او سړی ودشي تراویح وکي مونږ کی او ودشي بیا آزاد ته موبایل ولګي چې پلان کې ټایم پېښمنی لا پاسه د پېښمنی ټایم شي کړه موبایل وته الارم کوي دا سړی نه پاسي پکور کې مور یا پلان یا ورو ته आवाज وکي چې هغه پاسه د پېښمنی ټایم نه دا غوښنه کوي یو ساتو استاد ته بیا आवाज وکي هغه پاسه د پېښمنی ټایم نه دغه نه کوي چې کله خدا وخت کېږي او باندې تلک وخت پاتې شي دا غوړ غړي باندې سوار څخه اعلان یې پسې
तारीख होता कंजन होता काही बंदेरा होता होय उसकी होता वरना तो वरी ना पासी पे बात बांधे हो पेशवाना मेरा कदा की आगड बंदी ओ जकरा बोरे लाड शा कमल के छोड़ी आगा जोर सबब तो खूब के नदर साथ रहे ते दी तुम दा परिश्तनो पर दे जिला खुद पेशवानी ना कदा दा पासी दा पेशवाने खपल की या बतसावान अपना ले तले दा कुरान मजीद को फैसला दा इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून दा उसड़ी नेटा से पहले पूरा शी अल्लाह पाक अगर तयू सिकन नाकाम न कई यू सिकन यो मिले दा ड्रीमी ने भी आपको दुनिया के बस ये वजीर दुनिया का बीती सबक द टोल पसंद का पास नंबर परिश्ता वाला और हदीस शरीफ के रावी वही मर्द ने मुसलमान द ज्वंदो द पारा घट रखते द मर्द न घट रखते मुसलमान रोड द सड़ी वड़शी ते ज्वंदो द पारा इब्रत द मर्द घट इब्रत करते न घट इब्रत नहीं शिके लू इब्रत दा पहाड़ यो इलाका के जोरोर सड़ई पहाड़ इलाका आगा जोरोर सड़ई जिस सड़ई छे दागा सर सो खबरी निशी कोले दागस्तरो द सोकते नशी दागा द खबरी जवाब सो निशी कोले ढेर जोरोर सड़े खरक की लेकिन द मर्ग नौरुस्तो जेका द मर्ग पेराशी और द मर्ग पर रिश्ता का द सारी द जोर कार के द जोर कार न कई गया द कार न कई गया जो सरे जो दुनिया की जा खबर निश्चित को रे आना होता तो खत्म से बिल्कुल परिश्रम भाई और सीमत के अंदर सवारी दाग परिश्रम को मुकाबला के अंदर रूबी नहीं जोर के नहीं सदाकत ऐसे नहीं गया ये साथ के पढ़ते से होता है अल्लाह ताशा ढेर कमजोर है चिंता ढेर कमजोर है मुझे कल तो दुकानदार ना बना परोगा ना बना बना तो हम दुकानदार तवा विचार कर दे बना पर समर गारंटी अगर दुकानदार मत पावर नबी ला पास हो कि चार कशवक में ऐसी गारंटी दा यो काल गारंटी दा कदा बना पुष्प से रावणा गड़वे दा बना प्राण समझ दा बंद ऐसे ना कर लेकिन सबक से जन यो सी कर गारंटी दा मुसार नहीं सबक दा जन दे बना काउंट में एतबार तबल अब तो दुकानदार स्टॉक में ऐसे यो काल गारंटी और कई तो सबक तजवत सबक सराई गारंटी इसका यो सिंगल गारंटी इसका तो वो सोच बनते दिशा गारंटी पेशवानी के बताइए करो भाई पास का ऐस पता नहीं सभा बताइए करो वैस पता नहीं अख्तर के बताइए करने कमर वैस पता नहीं पर रोडियो मेरा सिखा दे रहे ऐस पता नहीं दिशा गारंटी का ताकत नसीब तक नहीं सबक अजवान ढेर बेअतमाद अजवान ढेर बेकार अजवान ढेर बेभरोसे अजवान समझदा और ब्याह उलमा लिखी ढेर ये वाजिब मिसाल जिक्र करने उलमा इंसान से जिंदगी दफा कता सुफियान करे जमीन का परेमन पाने वसी ओ भाई बीमारी दा कोरोना वायरस और दादा कोरोना वायरस दबारा पनेरोडू बांधे दा अस्पताल से तो इमरजेंसी ली अगर इसको वाला गाड़ी आगे चली गया होगी और सब और पर अभी गाड़ी ने पर अभी इमरजेंसी में आगे डबी नहीं होड़े आगे चली और बागी के मरीजान अस्पताल तौड़ी कल पर अस्पताल न बड़ी पूर्ण तौड़ी बलवा एम्बुलेंस होगी खूब बदल एम्बुलेंस पर दिला पासा ये सरबती नहीं तासो ख्याल करे दार एम्बुलेंस पर छत पर दिला पाता सरबती नहीं और दा सरबती छुर ले से दा गाड़ा चिकन रवा दे एम्बुलेंस बड़े बटिया मरीज बटे तो दा बती छुर ले से होता दा इलाज के आवाज वारंट कह दे पूर गाड़ वाला कर लार वार कह यार दसर मरीज दे दसर बड़े दे लार वार कह दे जी और हमारी की कोई द मुसलमान तो दिगिरे की चिकन स्पीड से क्या हो रही है न स्पीड से की मिसाल न एम्बुलेंस से इलारत में लेकिन सब चिदना इलारत तो खतरे और गड्डी बजा हुई और न शराब बची न खतरे न लगा वो न कैसे मुसलमान तो गिरे की स्पीड से क्या लगे ना खतरे गारंटी ना खबरदार जान तैयार साथ अगर खबर तने
سپینډه کې د باندې کې راکوله کې دا تیار ساته غره او چې کله بند کې او سره ورګي بل ولګي او ګیره ټول سپینه شو وې د دې مثال څه ده دا پولیس باندې چې نه پاسه کوم سره باندې لګیدل دا ډېر په تیزه سره جوړي ډېر په تیزه سره ومهارت دی وې د ټول سپینې مثال دا دی چې دته اداره تاسو بجاو دی خبردار 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 همیشه ورته د आवाज دی خبردار خبردار ځان تیار आवाज ځان تیار आवाज ځان تیار आवाज زمونږ د سپینې کوم مشران چې باندې مجلس کې ناس دي موږ د بجوت نه راځي ګوره زمونږ خپل په قبر کې دي ښا ځان تیار ساتي په دې عین کې وګوره چې تا ته لارم بجاو شوی دی کنه د سره ودرېږي نن نه کنه لګېدلی علما وایي پالته کې هر یو سړي د په عین کې قتل پکار دي پالته کې هر هلته کې به یو سړی په عین کې ګوري څه دپاره د خپلې مشاهدې ته تللی وي دا خو د خاورو نه پیدا شوي دا څه چې دی سړیه بد شکله دی او په فلک شکل دې باندې څه کوي دا وګوره عین کې دې لپاره ګوره چې ته وګوره دې سر ته وګیرې ته دې چې سپین کې ټکه پکې لګېدل دی که لګېدلی نو ځان تیاروه بس ځان لاړه وخت یې لږ دی د دې وجې نه موږ ټول آخرت طرف ته روان یو موږ ټول د آخرت سورلۍ یو په بس کې زموږ ټول آخرت طرف ته سفر دی او بیا کوم سپینګیري مشران چې دا خو ګیرې په کمر سپینې دي د هغو ډبره پکې لګېدل تورګیري ته به چرته لګي هغه د بهر هفته کې په عین کې ووري هغه ته ونه دي چرته وځي ولې ما تا ته ولګېدلې لګېدلې زما استاد ورو زندگی په دنیا کې نشته و مې ځان به تیار ساتي بس لږ دی او که سبا دی کار نه دی او که پېشمني په ټایم دی ته بره دنیا نه رخصتېږه بس ستا پتي لګېدل د خطرې اعلان پیدا شوی دی تا ته په دې دنیا کې الله پاک رالیږلي دی دا کاشرونه موږ ته راکوي په دنیا کې د دې لپاره دا سرې بدیانې موږ ته لګوي د دې لپاره چې ته د آخرت دپاره هر ټایم تیار اوسې بس آخرت ته به ځان تیار ساتې په یو اوږد سفر ته روان یې په یو خطرناک سفر ته روان یې هغې ته به ځان تیار ساتې ښه اوس موږ له څه کور پکار دي یو سړي سپینه ږیره ده الارم ورته لګېدل دی بتۍ سره شوې ده د ده عمر په دنیا کې لاړ شوی دی ته له څه کول پکار دي خپل کاته باندې څنګه سفر کوې د هغې اسان حل دی اسانه طریقه یې ده د پېشمني په دې ټایم کې په دې شپې چې موږ پېشمني نه کله راپاسو د پېشمني نه وروسته دې موږ جومات ته اړو نه په خپل کور کې په کابره کې د خپل سره خوراک کو داروان د کور کو او الله پاک ته ودري څومره سورتونه چې موږ ته قرآن یادي په تهجد کې د موږ شروع کا سورتونه دی وایو اوږد رکعات دې وکړو څومره چې موږ ته یادي هغه دې ووایو او بیا اوږده رکوع دې وکړو بیا سجدې ته چې کله لاړ شو اوږده سجده دې وکړو یو لس منټه دې په یوه سجده کې تېر کړو الله پاک ته دې وژړو چې الله تعالی ما ته سرې بتیانې لګېدلې په دې ږیره کې ږیره دې سپینه شوې ده او تر اوسه پورې ما ستا د فرمانیان ټیم کړې ده یا الله تعالی مې ستا ته مې سر ایښولی دی معاف پکې الله پاک ډېر رحیم ذات دی موږ به معاف کړي لیکن کله زموږ لارې ته نو دا سره بتۍ لګېدلې ده د خطرې او دقسې ګنده ریکارډ به د قیامت او قبر ته لاړ شو چې دا دې په قیامت کې زموږ سره صحت نه وي بیا اوس زموږ سره حق موجود دی د پېشمني په ټایم کې د الله پاک ته ولاړو یو دوه خبرې تاسو ته ښیم موږ له په دې دوه درې شپې پاتې دي نور لاړ زموږ د رمضان خو تېر وه دو خبرې تاسو ته کوم دا ډېرې زیاتې دوه دعاګانې درته ښیم او د دې دو دعاګانو حیثیت درته ښیم چې د دې څومره وزن دی څومره درنې دی د دې مقام درته ښیم په دې پاتې دوه درې ورځو د روژو کې دې نه زور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر علیہ السلام سے تپوس کړو
وی پیغمبر کپا رمضان تا آخری عشرہ کی اللہ پاک لیلت القدر ماتا اخری نو ماتا پاک سد مارا پاک سد دعا کول پکاری سبک دانا نسس دعا کول پیغمبر علیہ السلام مرتدانا ہوئی چی تو دنیا ہوارا پیغمبر علیہ السلام مرتدانا ہوئی چی تا آخرت ہوارا پیغمبر علیہ السلام مرتدانا ہوئی چی تو دولت ہوارا پیغمبر علیہ السلام مرتدانا ہوئی چی تو اگد عمر ہوارا یوا خبر ہوتا بدی جو نہ کہی بلکہ پیغمبر حضرت عائشہ تو ہوئی چکلت رمضان مبارک کا آخری عشرہ کے لیلت القدر بانے تپوہ شی چماتا اللہ لیلت القدر راکڑا تو پاگے کی داد وارڈے رڑے روایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا او ایدہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا بیا ہوا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا کہ عربی دے نظر جی پختوں کے درتے رہے یا اللہ تعالیٰ تم عافی و رضات معافی دے فقہ من معافی ہوتی بس دا دعا دے ہر ٹیم وائیو دشپیز خواب خوائیو دیرے دریب نمبر خبر آبا یہ حدیث کی نظری یہ پیغمبر علیہ السلام ارشاد ہے کلمتان حبیبتان الى الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پیغمبر علیہ السلام یہ دعا کری دی چاہتا اللہ دیر خوشی دی اللہ پر دیر خوشا دی پتلد میزان پر دیر گریری او پچھما بانے پوئینو پر دیر آسانی دی او پیغمبر اگر کلمے سوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ آئیدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روایت کرا غنی دی ویدتی کلمے دوبرا وزن دے دوبرا چپا قیامت کے اسڑے راشی اور دوبرا گناہونے گڑی لکہ دزبک نوارا تر اسمارا پوری دا طول پیزائی ڈاکا گڑی دے گناہ او دو دا دوبرا گناہونا پا قیامت کے پیوتا لکی کے خوری رئیسی او دو دنیا کی دا کے رموئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا فمانا ترے کی کے خوری رئیسی لو دا سبحان اللہ و بحمدہ وانا طلب اندرانے او بڑا وسکا تمہارا لوگ وزن دے پدی پاتو شکو کے دل نزیاد زور کور تزی پنار و نظام سر یادا کے دوائی پیشوری رنا پاسی دوائی رجبات پڑھنے کی دوائی پنار و روانی دوائی جبات ترازی دوائی پٹی پکار کوئی دوائی پجوبان کے ناسی دوائی یہ بڑی ٹھیک نہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آسان اقبال زمان دا رمضان پتو والے دے ختم دو والے دے پتی آخری دو دریو روزو کی دے پلن ٹائم کسان لڑی رسرمائے جمع کولے یہ رسرمائے جمع کولے یہ دکاندار کنا کنا سودا راوڑی دکاندار لیکن پتا کا سودا بدے ریٹ راشی تیز تو پتھورا ذکر دا کا سودا دیر اگٹ ہو جیسا کا ریٹ بازار کے خطرے ہو تو آزاد ریٹ شہرہ ہو رہے ریٹ پلوگی دیر ہائی شی لو دا دکاندار شیخ پڑیر گرات دیکھ پاجے خرچ کے پنو وقت دیر گٹو دلتا سی مثال دا آخری دری دو دری ورزو در امثال دے پدی کے ریٹ ختم دے ریٹ دیر زیاد دے دے کو تچھ معمولی نہیں کی کہ اگر داستانہ پچوک ریٹ پاجے آگی کمک دے پدی کے لکو دا حرکت وقت اور بیانم الحمدللہ اوشتہ مشورہ گاری بانے اوشتہ مشورہ دیر روایات والا خبر معلومی کی چلے لیلۃ القدر کو رشتہ وغیرہ الحمدللہ اپن کے بقاری سے پس تراویح وغیرہ قرآن واجب اخوان وغیرہ عاجب مذہب وغیرہ سڑے ہوئے چکاری سے قرآن میں اس پس ولاڑ میں یقین ہوگا پدی حرم شریف کے پدی روجہ کے دو وجور اکبر آگے کیا بلیل کی بس خطب تراویح میں کی شکلہ کارا اخت پشی خوبیاں نے پیشوری پر ڈیب کے لئے پیشوری کا وقت کی کہ اب اللہ نے اور نصر کا دنہ بنا ہوئی ہے پدن نقل کی چھتا حرمین و شرکین و امامات دا قرآن و مجید کو تلاوت کے سرے ہوئے چولا رہا ہوتا بس عجیب تلاوت کی بسوں کا تو پاتشی ہے یا پر رمضان کیا تتاسو وقت خیر کرے
تاسو ته پته نه وي چې په قیام باندې قبل سرکار ته نفل چې وي کې تهجد چې وي باندې کې جاری کو قرآن وي دا کې څومره مسله دا وځو ولا او ډېر په صحیح انداز سره قرآن وایي سړی وایي چې ولا ولا بس د قرآن په فن سره پوه شي او بیا چې دا سړی د قرآن په مطلب په معنا پوهېږي په الفاظو په معنا پوهېږي هغې بیا جدا خوند دي قرآن مجید تلاوت ته زور ورکول دا دوه درې ورځې زموږ سره پاتې دي بس دوه درې ورځې هېڅ پته نه لګي چې دېرشو ته رسېږو که نه رسېږو یو کم دېرش کېږي او که دېرش کېږي هېڅ پته نه لګي موږ دې په دې کې په الله پاک باندې ځان معاف کړو هره شپه دې راپاڅو پېشمري والے الله ته رجاړو یو پاو سات کې په سجده کې تېرو الله ته رجاړو الله پاک معاف کړي الله پاک معاف کړي الله پاک معاف کړي چې ته وکړې الله پاک الله پاک په خامخا باندې یو سوال دې چې کله راشي یو سړی پورې وځي وای ما رسول روپے راکا دې ټیر وای نو پرانی وای ما رسول روپے راکا دې بیا ټیر وای بیا راشي ما رسول روپے راکا دې بیا ټیر وای بیا راشي وای دې کړه دا نو سمې وکړه ما سړی په ډور شي رسول روپے ولا خامخا ورته نو چې ته پاتا تعالی پورې وځي چې الله تعالی نو پاسه په دې سي جناب ته الله پاک سجود ما پر نه وکړه الله پاک او با دې سپیکر ته ودا د خاص ته موږ د قبر په غاړه ولاړو زموږ د زندګۍ ګرځي ختمه ده موږ د نن شپې نه دا لوځو چې نن شپه را پاسم پستا الله پاک ته وډاړو چې څو الله پاک کړه نه بسر ورته هم په څه کې پراته شړیا په دنیا ته الله لا پراته تاسو د شپې را پاسې او الله پاک ته دې څلور شپې ولاړی چې تاسو د خدای د عزت معلوم شي عزت لرئ الله پاک دې مناجات چې نو خپل کوم نظر ته کوم مزه چې باندې تاسو پوښتنه نو بیا له خپل خبره شي هم په څه کې پراته له هدایت کې پراته و بس تاسو دې او کړو او کڅرو بیا سوچي دا عهد الله په مور جو کو چې الله پاک پدې شپو کې وستا ته سر په سجده باندې کړو چې سوتا ما کړه نه وکړه نه کوم الله ډېر کریم رحیم ذات ہے خپل بنده ډېر مهربان دی الله پاک سره معاف کوي دا سبا کو ان شاء الله واسا سمکه قرآن او مجید او آیات کریمه تلاوت کړو پاره کې الله پاک ارشاد کوي والذین جاهدوا فینا کوم خلک چې زموږ د دین لپاره سمجاهدي او کوشش کوي لنهدینهم سبلنا خپل لارې باغ ته فلا او قرآن نظم وان الله لمع المحسنین الله پاک دې کاوه وغیرہ دعا او چې الله پاک الله قبول کړي